د دې ماشوم د مرګ وخت تاسو وګورئ چې مور او پلار ته څه وایي. ښه بیا یو څو خبرې کوو جناب. دا ویډیو باندې مه شیر کوئ. د کومو کسانو چې ماشومانان مړه شوي هغې له څه پیغام دی تاسو وګورئ. زه درنه لاړم سلام وکړه. دا څه وایي ته کومې خبرې کوه که خبرې کوه خبرې. داجي زه تاسو ته ډېر محبت کوم. امین تاسو ته ډېر محبت کوم. ادریس دا ماشوم دی که نه او د دنیا نه لاړلی وفات شلو. د مور ته ویډیو کړی او مور هم ورته جاړي او هغه اوس عجیبه عجیبه خبرې اترې کوي. یو قسم له کیدای شي فرشتې لیدلي وغیره. ځکه چې ځنکدن ټایم کې انسان فرشتې ویني او دا سترګې چې اړې راړې د هغه فرشتو پسې اړی. نو کیدای شي دغه ټایم کې د باندې څه حالات داسې راغلي. الله دې کامل مغفرت نصیب کړي. چونکې ماشوم دی الله دې شفاعت او د مور او پلار او ټول خاندان په حق قبول کړي. جناب د ټولو نه مخکې خو داسې ویډیوګانې د سره مه شیر کوئ. دا چې د چا بچي والله دې پرون زما په دې زړه نه په دې زړه قسم دی په دې زړه داسې کراس راښکلی سمې دا زړه یې لشلولې ځکه خپل بچي راته مخامخ ودرېدل. دا ویډیو ما دې دپاره راواخېسته برای مهرباني چې دا ویډیو تاسو مه شیر کوئ. د دې وړو د دې معصوم پاکو ویډیوګانې مه شیر کوئ. بله دا خبره زار شم د خپل اسلام نه یو کس باندې څومره مسلې راځي او تکلیفونه دي که نه د هغې الله بیل بیل اجر مقرر کړی دی. اوس د ماشومانو مرګ نه دی چې نطفه هم برابر شي. نطفه د کمې زنانه نطفه برابر شي که نه هغه هم ضایع شوه. الله جل شانه به دغه زنانه له هم څه ورکوي پوره اجر ورکوي او دغې نه به الله حمل هر څه برابري او شفاعت پې کې د دې. یو ماشوم وفات شي او الله جل شانه فرشتې راولیږي او بیا دغه فرشتې بهر بره لاړې شي او هغه روح ځان سره یوسي. نو الله ورته سره د علم وایي ای فرشتو چېرته تللي وایي او دا ورته وایي فرشتو زما د انسان د زړه هغه ټوکړه هغه هم راوشلوله هم ترې راوړله. ای الله هغه هم راوړله. بیا ورته الله فرمایي سیوي چغې سورې والې ګناه دا چلونه کول ګناه ښځو ویښتاو دیوالونو ته سرونه واله ګناه. ای الله وایي ستا په فیصلو باندې راضي یو. الله اکبر کبیر. نو الله وایي ورکوله جنت د دې بدله د دې انعام ولا بدله څه ورکه د دې صبر انعام ولا جنت ورکه. جناب د چا چې څومره ماشومانان د بلوغ نه مخکې وفات شوي که نه قیامت کې به دا د خپلو والدینو د خاندان لپاره شفاعت کوي. او یو څو شفاعتونو چې هغه قبول شوي دي د شهداو د علماو د قرآن د روژې د منځونو ډېرې خبرې اترې پکې داسې دي که نه د انبیا علیه صلات وسلام د دې ماشومانو چې د بلوغ نه مخکې وفات شوي دا به د خپل مور او پلار دپاره څه کوي د قیامت په میدان چې ټول به بربڼ ولاړ وي. هغه میدان ډېر عجیبه دنیا خو تېره شوه غم دی ډېر عجیبه غم دی. زما د نبي چې کله ابراهیم رضی الله تعالی عنہ وفات کېدو زوی په دې لاس کې نیولې او نبی اسلام سترګو نه اوښکې تلې. عبدالرحمن ورته ما ارا یا رسول الله ای د الله رسول موږ څه وینو تا خو موږ د ژړا نه منې کړي وو. زما نبي ورته فرمایي دا هغه ژړا نه ده زه د هغې ژړا نه منع کومه چې ګریوانونه شلوي او چغې سورې وخي او په ځمکه ځان وخي او دیوالونو ته سرونه وایي دغه خطرناکه او دغه د عذاب ذریعه ګرځي. الله کو مانه بچی واخیست نو څه زه څه کولی شم هغه اجر هم ځان له خراب کما او ځان هم د الله جل شانه د وعدونو وباسم. نو جنابو دا ماشومانان نه دي څومره چې د بلوغ نه مخکې وفات شوي دا هیرې دي هیرې. دا غم الله تعالی درکو. یوه زنانه ده او ماشوم پیدا شو وفات شو نو دې زنانه چې اته نهه میاشتې دا ماشوم په غېږ ګېډه باندې وګرځو تاسو ته پته ده د الله څومره اجر ورکوي د ده مقام به څومره قیامت کې. دا ماشومانان به په غېږ کې ګرځي د الله د عذاب نه به بچ کوي جهنم نه به بچ کوي او جنت ته به لیږي. بس الله چې دا غمونه په چا نه راولي ډېره ګرانه ده جي.